السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود الشريف هو اللهم صل على محمد لما عزت منو قدر منو درنو مسلمانان ورو دغه وخت د تقاضې مطابق په یو دریو خبرو باندې عمل کول ضروری دي. د هر وخت د تقاضې مطابق علماو په بعضی سيزونو باندې بعضی امور باندې زور اچولې ده. د وخت تقاضا دی چې هغه کار مسلمانان خپل کی. دی وخت کې درې خبرې داسې دي، درې امور داسې دي چې په هغې باندې امت ته عمل کول انتهایی ضروری دي، او دا د امت د زوال علاج هم دی. کوم زوال چې امت مسلمه ته دغه وخت کې مخامخ دی، کوم مصائب چې اجتماعي انفرادي په امت باندې راځي، کوم ذلت چې امت ځای په ځای په خپل ورونو خویندو باندې ویني، د هغې علاج په همدغه دریو خبرو کې مضمر دی. البته د هغې دریو خبرو وضاحت هغه ضروري دی، کیدای شي چې زه په دې یو ورځ کې هغه ونه کړی شم، او انشاءالله که څه وشي بیا پاتې شي، بیا بله جمعه کې انشاءالله ژوند بیا وکړو. یو په هغې کې ټول دین زده کول او په هغې باندې عمل کول دي. او که یو کس د دنیایي مشاغلو د وجې نه زده کولی نه شي، خو دی چې په خپل ژوند کې کومې خبرې سره مخامخ شي، کم از کم هغه د زده کوي. یو تاجر په تجارت کې یا اغشتل کوي یا خرڅول کوي. اغشتل خرڅولو کې د شرعي حدودو خیال ساتل په ده باندې فرض دي. اسینی چې دی هغه حدود مات کی او دی حرامو ته لاړ شي، دغه وخت کې په هغه باندې فرض دی چې دا زده کړي. او باقی مزد دی نو دا خو هر مسلمان باندې فرض دی، که فقیر دی که غنی دی، که نارینه دی که زنانه ده، که مسافر دی که مقیم دی، که روغ دی که رنځور دی، که زلمی دی او که د بچو پلار دی. دا خو هر وخت روزانه ضروری دی، فرض دی. د دې مسائل او احکام زده کول دا ضروری دي.
روژه ده خامخا په کال کې راځي، د هغې احکام او مسائل زده کول ضروري دي. حج دی په عمر کې یو ځل دی، نو صرف دومره دته پته وي چې ما سره کله دومره مال راشي چې په هغې باندې زه خانه کعبې ته تلی راتلی شم او د لارې خرچه اوچتولی شم، نو ما باندې حج فرض دی بس. او چې کله دی ځي مثلا دا وسې وشو، اوس دغه وخت کې باندې د حج تفصیلي احکام زده کول او معلومول دا ضروري دي، فرض دي. که چا زده نکل او دی لاړو حج په هغه ترتیب سره ونه کړو چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د پرېښی دی، نو د خطا وکړه او د حج فرض ادا نشو چې په هغې کې فرایض د ده نه پاتې شي. نو پوره دین زده کول دا ضروري دي. پوره دین کې چې کوم عمل سره مخامخ کېږي په هغې عمل کول هم ضروري دي، او چې کوم عملی طور سره مخامخ کېږي نه، نو د هغې دا اعتقاد لرل چې دا ما باندې فرض کېږي، چې کله را باندې فرض شو نو بیا به زه دا کار کوم. مثلا د حج مثال چې دا اعتقاد لري چې حج فرض دی، خو چې ما باندې فرض شي نو بیا به زه عملا حج ته ځم. او که یو سړی د اوسه ځای نه دا اعتقاد هم نه لري، مثلا دی وایي حج فرض نه دی، مونځ فرض نه دی، روژه فرض نه ده، زکات فرض نه دی، اگر که په ده باندې هغه فرض نه دی دی وخت کې، لیکن دی وایي چې دا شته دی نه په دین کې، د دې د فرض اعتقاد هم دی نه لري په زړه کې، نو دې سره دی مسلمانۍ نه ووتو، هغه ساعت ووتو چې کله دا اعتقاد جوړ شو. که د ده په دې عقیده باندې څوک خبر دی او که نه دی، کم از کم ده ته پته ولګېده چې زما دا اعتقاد جوړ دی، نو دی مسلمان هرگز نه پاتې کېږي. نو پوره دین زده کول، د پوره دین اعتقاد ساتل چې دې دین کې فرایض شته، دې کې واجبات شته، دې کې سنن شته، دې کې مستحبات او آداب شته، دا اعتقاد ساتل لا ضروری دي. سنت سنت دی، په عقیده کې باغې ته فرض نه وي، فرض فرض دی، په عقیده کې باغې ته یو مستحب او مندور کار نه وي. او چې مثلا مس چا وکړو نو خبره ده، که چا ونه کړو نو څه پروا نشته، نه، دا غلط شي، خطا شي، په عقیده کې خطا شي. او چې عقیده کې خطا شوي نو فرض مقطوع د هغې عقیده د سنت یا د ښه کار لرل او هغه فرض نه ګڼل، دا سړی د دین نه ووت. اعتقاد د ټول دین ضروری دی، هر یو حکم به په خپل ځای کې کېدی، نو ټول دین باندې عمل کول دا ضروری دی. بیا په دې دین کې علماو د سهولت لپاره د خلکو تقسیم کار کړی دی. دا خبرې په قرآن پاک کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ځای په ځای دي، خوري وري دي. د دې علماو زما عزتمندو، د دې ائمو په موږ باندې ډېر لوی احسان دی. یو شی دی هغه منتشر دي، دړۍ دانې، د غنمو دړۍ دانې تا ته چادر کې او تا ته وایي چې دا ځان ته راټولې کا، او هغه دړۍ دانې په یو کنار ځمکه کې ونرستې، په یو مرله کې مونستې په ځمکه کې، اوس ته وایي چې دړۍ دانې دې سر وخوري، زه دا راټولولی نه شم، ځکه چې دا یو دانه به څوک ټولوي. دغسې مسائل د دین احکام قرآن پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې منتشر پراته دي، منتشر. ټول دین نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې نه دی بیان کړی، موقع په موقع، کله د مز متعلق، کله د روژې متعلق، کله د زکات متعلق، کله د حج متعلق، رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل زندگی او عمر مبارک کې یو فرض حج کړی دی. او چې کله حج کولو نو په خپل مبارک خلکو ته وایي ما ته ګورئ، چې مز به کولو بیا به فرمایل چې ما ته ګورئ، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طریقے سے نماز پڑھا کرو. او په حج کې فرمایل خذو عنی، خذو عنی،
ما نواخلی دین را نواخلی احکام را نواخلی مناسک د حج را نواخلی کې دې شي چې زه بیا په دنیا کې نیم ما ناخلی نو صحابه به تپوسونه کول زنانو نارینو او دې سره سره غټه خبره دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به کتل چې هغوی مبارک په عرفات کې وقوف څنګه وکړو مزدلفه کې مبیت څنګه وکړو په مینا کې رمی جمار څنګه وکړه او بیا چې کوم دی نو قربانی منسک نسک څنګه ادا کو بیا طواف زیاره طواف څنګه وکړو بیا سعی څنګه وکړه صحابه به کتل رسول الله صلی الله علیه وسلم نه غشتل شرط د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قولی احادیث دي داسې کوي او چرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم قولی احادیث نه دي صحابه وایي چې پیغمبر علیه السلام داسې وکړل دام حدیث دی دام حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې یو مسلمان څه عمل وکړو کار او د الله رسول په هغې باندې وفرمایل چې د ټیک وکړل دام حدیث دی او دیم اونه فرمایل صرف دومره اوې خاموشي اختیار که سکوت کشی اونه کو دام حدیث دی او دینم معلومی چې دا کار دی صحابي کړی دا روا دی دې ته تقریر وایي تقریر معنی یو څیز مضبوطول کلکول ثابتول ځکه چې د الله رسول په وړاندې څوک یو کار وکړي هغه خلاف شرع وي او هغه په باندې سکوت او خاموشي اختیار کړي دا کیدی نشي مونږ خو یې کوو حالانکه د دې امت فریضه هم ده د ټول امت د کور مشر په هغه باندې دا لازم دی چې په کور کې د ښځه خلاف شرع کار وکړي چې دی فورن وایي چې دا جایز نه ده طریقه داسې ده زوی خلاف شرع او ناجایز کار وکړي دی ورته وایي چې دا حرام دی دا جایز نه دی دا طریقه ده لور یو غلط کار وکړي دا طریقه ده او که دا د کور مشر په خپله نه پوهېږي نو دی د چا نه تپوس وکړي او هغوی ته دا خبر ورسي بهرحال عرض مې دا کولو چې پوره دین زده کول او د پوره دین اعتقاد ساتل په زړه کې چې دین دا دی عقیده کې اعتقاد ساتل دغه وخت کې ته یو څو احکامو باندې عمل کې نور پتا باندې لا فرض نه لیکن اعتقاد ساتي چې دا دین دی او چې وخت راشي نو زه په دې عمل کوم او د فرض او اعتقاد د فرضیت ساتل د سنت او اعتقاف د سنت ساتل د آداب او مستحبات او اعتقاد د مستحب ساتل او دین پورې د خندانه د ټټوبنه د استهزانه تمسخرنا ځان بچکول ولو کان مستحبا اگر کاغه مستحب ولی نه دا ضروری ده که یو مستحب عمل وی سنت عمل وی لیکن هغه ثابت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه داسې ده چې په تواتر سره ثابت دی یا مشهور حدیث سره ثابت دی یا صحیح روایت کې ثابت دی داغه استهزاء او پاغه پورې خندا کول لا کفر دی مسواک فرض نه دی مسواک فرض نه دی د امت بنیدی جمهور وی فرض نه دی سنت دی لیکن یو کس په مسواک پورې تمسخرو کو استهزاء کا ټټوبیو کې خنداو کا جزا دا پکې چاره وستي په هر رنگ چې وکا په فعل سره وکا په قول یعنی وینا سره وکا په هر ترتیب چې وکا نو د دین نه وته ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو ثابت شی په هغه پورې ټټوبیو کې دین پورې استهزاء دا کفر دی او هغه نه کول ګناه پکې نشته یو سړی دی او داسې وکومسته مسواک ونه کو ګناه نشته سنت غنی گناہ نشتا لیکن وین کو خکار دے بہرحال تمسخر او استهزاء هغه خو په معمولی سیز باندې چې د دین نه ثابت وي هغه کفر دی نو په پوره دین کې بیا عقیده شتا او عبادات شتا معاملات شتا او معاشرت شتا اخلاق شتا جهاد شتا په پوره دین کې د ټول سيزونو علماو د مختلفو احادیث او آیات نه راغونډ کړي او د فقه په کتابونو کې په یو ځای کې ټول را جمع کړي د مز متعلق چې په هدايه کې یا په بل یو کتاب کې د فقه کوم مسائل دي هغه ټول کتاب الصلات کې راوړي دي
قرآن پاک نه اخذ دی یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثونو. د روژې متعلق چې احادیثو کې یا قرآن پاک کې ځای په ځای د روژې احکام ذکر شوي دي، نو دې فقهاو په خپل تصنیفاتو کې د روژې متعلق احکام ټول یو ځای ذکر کړي دي، هغې ته نوم ایښی کتاب الصوم. د زکات متعلق مختلف او منتشر احادیثو کې چې تا او ما ته د هغې راغونډول لا ګران دي، او که چېرته یو حدیث مو وکتو د اخبار په ټوټه باندې موږ وایو چې دا حدیث ته نور نه ناخبره یو، نو دې سره دین نه مکملېږي. دې حضراتو ټول احادیث کتلي دي رطب و یابس، او بیا په هغې کې چانټي کړي ده، تضاد او تقابل ختم کړی دی، تعارض ختم کړی دی. بیا د روژې متعلق د زکات متعلق هغه ټول مسائل او احکام په یو ځای کې ایښي دي، هغې ته یې نوم ایښی کتاب الزکات. د حج متعلق احکام او مسائل په یو ځای کې هغې ته ویلی کېږي کتاب الحج. د تجارت متعلق احکام ټول په یو ځای کې ایښي دي، هغې ته کتاب البیوع وایي وغیره وغیره. دا ټول احکام بیل بیل دی، فقهاو په موږ احسان کړی. بعضې خلک نن سبا تا سره به کیني، تا ته به ووایي چې فقه نشته دی، یا قرآن دی یا حدیث دی. نو فقه زمای زبندو د قرآن او د حدیث د مستنبط احکام و مجموعه ده، او د فقه لفظ قرآن پاک کې استعمال شوی دی. ومن یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین. اللہ جل شانہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو دین میں فقاہت دیتا ہے، دین میں سمجھ بوجھ دیتا ہے. چې کوم کس سره الله جل شانہ د خیر او د ښېګړې معامله کول غواړي، الله جل شانہ دته په دین کې پوهه نصیب. دا فقه د دین پوهه ده، او دا پوهه ده چې دا حدیث مبارک دا د جهاد سره متعلق دی، دا د زکات سره متعلق دی، دا د حج سره متعلق دی. بیا دې نه دا حکم څنګه روزي، په دې باندې فقهاو خپل ژوندونه ختم کړي دي. دا د الله جل شانہ یو قسم بندگانو چې هغوی الله پاک دې خبرې دپاره مختص کړي، زمونږ غونې خلکو ته اسانه کړي ده، په آسان صورت کې هغه احکام موجود دي. نو زما عزتمندو په پوره دین کې عبادات عقاید هم شته، عبادات هم شته. عقیده هغې سیز ته ویلی کېږي چې ستا په زړه کې وي، او په زړه کې هغې ته غوټه ورکړي، او داسې وي لکه 2 دونې 4، داسې هغې ته ویلی کېږي عقیده. چې څنګه 2 و 2 ضرب ورکې یا دواړه جمع کې، په دې کې شک نشته چې د دې جواب 4 راځي. دغسې ستا په عقیده کې معمولی تردد او شک نی. که انکار وی بیا عقیده نه ده، او که ظن وی بیا عقیده نه ده، او که شک وی بیا عقیده نه ده. انکار دی ته وایي چې یو سړی وایي چې د مرګ نه پس بیا دوباره ژوندی کېدل، چې سړی مړ شي بیا ژوندی کېږي، دا نشته، دا انکار دی. ظن دا دی چې دی وایي چې غالب ګمان مې دا دی کېدی شي چې خلک ژوندي شي، خو 100% یقین نه، دا ظن دی، دا عقیده نه ده، دا مسلمان نه دی. شک دا دی چې دی وایي دام کېدی شي چې داسې وشي، او دام کېدی شي چې ونه شي، څه پته لګي، د دنیا څه پته لګي. حالانکہ اللہ پاک قرآن پاک کے فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیثوں کے فرمائی، قطعی دلائلنا دا قیامت ثبوت او د مرګ نه پس دوباره پورته کېدل لازمه کې نو د قبرونو دا ثابت دي. دی پکې شک کوي، نو شک سرم عقیده نه، ظن سرم عقیده نه، تر څو پورې چې یقین نی 100% د یو وخته برابر پکې شک نی، بل طرف ته خیال نه دی، نه قیامت شته. امام د دې عقاید یو کتاب دی، هغې نوم دی شرع عقاید. دا طالبان او علما طلبای کرام یې په مدرسو کې لولي، عموما 4مه درجه کې ویلی کېږي. په هغې کې د هغې یو شرع د نبراس حاشیه کې مې یو ځل کتل چې امام رازی غټ عالم تیر شوی دی، تفسیر شته، تفسیر رازی باندې مشهور دی. امام رازی رحمه الله ته یو ځل په لاره کې شیطان په مخه ورلو، تعارف یې ورسره وکړو چې زه شیطان یم.
شیطان ورته وایي چې ستا عقیده کلکه ده او که دا سړی دا زمیندار چې په لار روان دی د دغه عقیده کلکه ده. نو یو امام رازي صاحب ورته وایي چې زما عقیده کلکه ده ځکه چې د هغه نه ستا ایمان مضبوط دی او که د هغه وایي چې زما وجه دا ده چې زما ایمان تحقیقي دی او د هغه ایمان تقلیدي دی. په دې خبره باندې علما پوهېږي. تحقیقي ایمان دې ته وایي چې هغه دلایلو نه هم معلومه کړي چې دا ایمان شته، قیامت شته. او تقلیدي ایمان دې ته وایي چې لکه زمونږ غونې عوام علماو پسې ځو چې علما څه وایي مونږ وایو چې او دغسې ده، دې ته تقلیدي ایمان وایي. بیا په هغې باندې عمل کوي، هغه اعتقاد ساتي، نو زړه کې خبره پې وس شي، کلکه شي. اگر که دته دلایل نه معلوم چې قرآن پاک آیات کوم کوم ځای کې دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو کې د بعد الموت د قیامت تذکره کوم ځای راغلی، دا ورته نه معلوم، دا تقلیدي. او علما وایي چې د تقلیدي ایمان په مقابله کې تحقیقي ایمان زیات افضل دی. مسلمانان دواړه دي چې څوک د یو عالم محقق په وینا باندې عمل وکړي او عقیده اختیار کړي، او څوک قرآن پاک او رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو کې په خپل غور او فکر کوي او دلایل معلوم کړي او دلایل نه د هغه عقیده جوړه شي. دواړه مسلمانان دي، لیکن تحقیقي ایمان افضل دی تقلیدي ایمان نه. نو دا مې په منځ کې وضاحت ځکه وکړو چې علما او طلبا پې پوه شي. امام رازي صاحب ورته وایي زما ایمان او عقیده د هغه نه افضل ده، زما تحقیقي ده او د هغه تقلیدي ده. شیطان ورته وایي چې نه، د هغه ایمان تا نه مضبوط دی ځکه چې ته دلایل بیانې، نو زه به یو دلیل باندې نقض واردوم، اعتراض به کوم، او داسې به درته زر دلیل ختم کړم. ته به بل دلیل بیان کې زه په اعتراض او نقص وارد کړم، دلیل به ستا مات شي. او د دې سړي ایمان ته ګوره. نو بیا لاړو، هغه زمیندار بیلچۍ په اوږه وه، بډې والې وې، خپې په خټو کې څښاوې او بخور نه راغلی و. هغه ته وایي چې کاکا قیامت شته دی او جنت او دوزخ شته دی، ثبوت یې شته او که نه؟ نه، وی خدای یو دی او که نه دوه دي یا زیات دي. هغه ورته وایي چې شریک نه لري، یو دی، یو خدای دی. دا شیطان ورته وایي که ما راته په دلایلو سره دوه ثابت کړل، نو بیا نو هغه مسلمان زمیندار بیلچۍ د اوږې نه راکوزه کړه، ورته وایي ته یې ثابت کړه چې دا بیلچۍ ته په دې خېټه کې ومنډم. نو دا د هغه ایمان و مضبوط. زما تاسو ته دا خبره ثابتولو چې ایمان دې ته وایي چې په هغې کې د ویښته برابر شک نی. دا ګرانه نه ده. الدین یسرن، صرف زه تاسو په یول غواړم. مونږ په دې ناسته پېنډه کې د چا شک نشته دی چې قیامت شته او که نه. قیامت حق دی. د چا په جنت او دوزخ کې شک نشته، د چا بعث بعد الموت کې شک نشته، د چا د حساب کتاب ورځ د الله جل شانو په مخ کې پیشي د حساب کتاب د پاره په دې کې د چا شک نشته. البته استهزار کله کلنی، کله سړی د دنیا په کام او کارونو کې لګیا شي، علماء سره نه کینی، په داسې صحبتونو کې ناسته پاسته نه کوي چې هغې کې دا خبرې کېږي، نو د باندې کله کلونه تیر شي دا خبرې اورېدلې ني، د زړه کې هم نه تیر شي. دا خطرناک شی دی. ځکه د نیکانو خلکو په صحبت کې ناستې پکار دی، د اهل علم سره ناستې پکار دی چې تا ته د خپل دین مبارک پته ولګي. دا عقیده ده. دویم نمبر شی په دین کې عبادات. عقیده داسې شی دی د هغې تعلق د زړه سره، د زړه سره. دغه وجه ده چې یو سړی د 100 کالو عمر ته ورسېدو، کافرو، او په آخر کې تر اوسه پورې لا ژوند لمحات شته، ده ووایي چې اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. دا تعبیر په ژبه رالو، دننه په زړه کې اول وي، په زړه کې دا اعتقاد جوړ شو، په ژبه یې د هغې تعبیر وکړو، نو دا مسلمان شو. او 100 کالو کې چې څومره ګړنګین عمارتونه جوړ کړي وو د ګناه د معصیات، هغه ټول غورځېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر ابن عاص ته د هغه د اسلام راوړو په وخت کې فرمایي اما علمت یا عمر ان الاسلام یهدم ما کان قبله. اے عمر، کیا تجھے اس بات کا علم نہیں ہے
کہ اسلام ماقبل کے سارے کفر اور شرک کی عمارتوں کو گرا دیتا ہے. تا ته دا پته نشته چې دا ګړنګې عمارتونه ایمان غورځي. دا تصدیق قلبي دی د زړه په دې باندې وخت هم نه لګي، دا یو سکند کې هم وي او دا خواریم نه غواړي. دا ایمان بنیادی شی دی، لیکن ډیر خلک په دنیا کې داسې شته اوس چې هغه د مسلمانانو په مقابله کې ډیر دي او هغه کافر دي، د هغې عقیده نشته، د هغې انکار کوي، هغه نه مني. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک فرمایو، نو صحابه کرامو چې د آخرت هغه حالات واوریدل نو په ژړا شول، په چغو شول، وی چې مونږ به څنګه بچ کیږو. د الله رسول تسلی ورکا، وی خفه کیږئ ما ستاسو مثال د اهل شرک او اهل کفر د کافر او د مشرکینو په مقابله کې داسې دی لکه تور غوی او د هغه په بدن کې یو سپینه ټاکی وي وړه، او سپین غوی او د هغه په ټول بدن کې توره ټاکی وي وړه. نو دا ټول غوی چې دا رنگ تور دی دا کفر دی، شرک دی، اهل شرک دی، او دا وړه سپینه ټاکی چې دا مسلمانان. مطلب دا دی چې کافر او مشرکین په دنیا کې دغه وخت ډیر دي، الله پاک سرسترګي ورکړي. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي چې سرسترګي مو ورکړي دي. وهم مبصرون مستبصرون، چرته راځي چې قلوب او سترګي غوږونه دا مې ورته ورکړو، لیکن په دې باندې مهر والی شوی. دا خو ما دې دپاره ورکړو چې دی حواس ظاهریه سره زما په دې کائناتو کې غور او فکر وکړي چې خدای شته، دا بوټي زرغونېږي، دا انور راخیږي، دا سپوږمۍ راخیږي، دا ستوري راخیږي او پروزي، دا دریابونه بهیږي، دا غرونه الله پیدا کړي دي دومره غټ غټ. دا د انسان د وس خبره نه ده. د اسمان بغیر ستنو الله جل شانه ټینګ کړی دی، سترګې مې ورکړي دي، بیا مې عقل ورکړی دی. که دته چا نه وي دی د الله جل شانه په وجود باندې او د یو خدای په وجود باندې خپل طرف نه دلایل قایمولی شي او مسلمانېدی شي. ځکه امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې یو سړی په ځنګل کې و، د انسان په سترګو نه دی لیدلی، د ده په ځنګل کې بچپنه تېره شوه، بیا لیکوالی شو، بیا بلوغ ته ورسېدو، بیا ځوان شو، دته څوک نه دی راغلی، لیکن په دې انسان باندې دا واجب دی او لازم دی چې دی د یو خدای قایل شي، دا اعتقاد جوړ. او دې دا اندازه د څه نه ولګوي، د دې ګیر چاپېر اشیا او بوټونه، ونونه، بوټونه، اسمان نه، انوره، سپوږمۍ نه، سیندونو، دریابونو، غرونو نه ولګوي. نو زما عزتمندو دا عقاید دي، دا په دین کې شته. دویم قسم عبادات دي. عبادات بیا هغه مختلف دي، ډیر دي، لیکن سر فرست اول په عباداتو کې مونځ دی، بیا ورپسې زکات دی، بیا روژه ده، بیا حج دی. د څلور ستنې غټ غټ عبادات دي. د دین علاوه نورم شته، تقربات شته چې سړی په الله جل شانه ته نږدې کېږي. قرآن کریم تلاوت تقرباتو کې دي، ذکر الله تقرباتو کې دي. یو حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله پاک فرمایي چې باتا یو سړی په فرایضو سره څومره نږدې کېږي نو دومره په بل عمل سره نه. یو سړی دی بیا بیا وایي عمرې نه رالو بیا عمرې ته ځم، عمرې نه رالو بیا عمرې ته ځم، او دی مونځ نه کوي. نو مونځ فرض دی، عمره سنت او مستحب ده، او دی د سنت او مستحب ادا کوي او دی مونځ نه کوي، مونځ په خدای فرض کړی دی، نو دی په دې خدای ته کلم نه نږدې کېږي. الله جل شانه فرمایي چې یو سړی فرایضو سره ما ته څومره نږدې کېږي دومره په بل څیز سره نه. یو کس دی فرض زکات په فرض دی هغه نه ورکوي، او کله چې فقیر مسکین او سائل مخې ته راشي یا ګاونډي یا کونډه هغې ته څه واستوي او فرض زکات نه ورکوي، دی خدای ته په دې نشي نږدې کېدی. دی به دې باندې اله نږدې کېږي چې دی کله فرض زکات ورکړي په هغې ډېر نږدې شي. بیا نور معمولی قرب حاصلول دا په نوافلو سره کېږي چې صدقه ورکړي. یو کس دی په هغه باندې روژه فرض ده، نو د فضیلت واورېدو چې د ذوالحجې د ړومبۍ 9 روژو ډېر فضیلت دی، د عاشورې د ورځې د روژې ډېر فضیلت دی، او دی په هغې باندې عمل کوي، لیکن دی د رمضان فرض روژه نه نیسي، دی د الله جل شانو قرب هرګز نشي حاصلولی، په ده پورې د خدای دین پاتې دی، فرض روژه ده هغه.
نماز میں دا کولو چې اول فرائض دي باغی کې مز، زکات، روزه، فرض حج. مز 15 وخت روزانه ده، سحر، ماسپخین، مازیګر، ماښام، ماسخوتن. پدې کې مز نه کول یو غټه ګناه کبیره ده. مز تر کول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د چانا من فاتت صلاة العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ، جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی تو گویا اس کا اہل و عیال اور مال و منال سارا کا سارا تباہ ہو گیا. چې د چا د مازیګر مس فوت شو. بخاری شریف کی حدیث دی. بخاری شریف کې دی پسې بل حدیث دی، هغه کې د دې یو لفظ پسې باندې بل لفظ دی او هغه دی من ترک صلاة العصر، من ترک العصر فکأنما حبط عمله، او کما قال علیه الصلاة والسلام چې چا مازیګر مس پرېښو نو د ټول عمل حبطي شو، اوس وځېدو، چوری چوری شو. دی ډومبه کې لفظ دی چې د چا نه فوت شو، قضا شو، یعنی دی مشغول له په دکاندارۍ کې خیال نو مستی قضا شو، مشغول له په زمینداره کې ودا یو ګټ را ته پاتې دی کلبي باندې دا اړوم چې دا ووړي نو بیا پس دا غیر نموس کوم په دې کې نور پریوتو. نو د مثال لا سه لکه اهل و عیال او مال منال ټول تباشي. تاسو تصور کوي چې یو سړی د کور نه بهر وځي، بازار نه سودا راړه چرالو نو کورې د بجلی د کرنٹ سره سوی او یا چترا پریوته دی او دن خزه او بچی ټول دن نمړ شوي. الله دې ستاسو اولاد او مال و منال او کورونه زموږ د ټولو محفوظ کړي. د دې سړي وسهالي دنه بولاړي ساوزي د خفګان نه. او د الله رسول فرمایي چې د چا فوت شو او چې چا پریخو مز، بل حدیث کې دی من ترک العصر، چې چا مز پریخو یعنی خوته یاد دی لیکن نه کوي، د عمل حبطي شو. د چې کوم عمرې کړي دي، نوافل کړي دي، صدقې ور کړي دي، خیراتونه کړي دي، نور اعمال کړي دي، غټول حبطي شو. دی حدیث ظاهر نه دا معلوم. بهرحال اگر کو علما وایي چې د هر یو عمل ځان ته حساب کتاب دی، لیکن د الله رسول فرمایي د دې څه مطلب بیا. نو عرض مې دا کولو چې په عباداتو کې ډومبه مزده، بیا ورپسې زکات ته. زکات بیا په کال کې یو ځل ورکولې کېږي چې چا سره مال شته. چې ځمکې خاوند دی، امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې په ځمکه کې سره ووتل، په ځمکه کې سره ووتل، الله جل شانو زرغون کړل، ټماټر، باتینګر، ټیپر، مولی، هغه کې عشر دی. یا ته په هغې باندې ستا تاوان کېږي په اوبو نصف عشر دی، شلمه ده پکې یا لسمه ده، هغه به ورکې. دا خو غریب او مالدار ټولو باندې دی، او یو هغه زکات دی چې هغه په مالدار دی، په غریب نه. چې چا سره 2.50 نیمې تولې سپین زر یا د هغې قیمت وي، په هغه باندې زکات فرض دی. یا د دې نه سیوا، نو دا هغه کس دی چې نصاب ته رسېدلی یو، که د سره دومره روپۍ نی نو په ده باندې هغه زکات نشته. نو دا دین دی. دریم نمبر روژه ده. د رمضان روژه راله، روژه په مسلمان باندې فرض ده. روژې د رمضان میاشتې روژې بنیسي، کاغه 10 ښځې وي، کاغه یو کم 10 وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دواړه فرمایلی دي چې میاشت د 10 کېدی شي یا یو کم 10 کېدی شي. او دای په دې ګوتو سره مبارک سره خلکو ته خولی چې هر سړی په پوښي. یو ځل یو فرمایل الشهر هکذا وهکذا وهکذا، دا د دواړو لاسو ګوتې خلاصې وي او 3 ځلې وخوځولې. نو دا لس ګوتې دي، نو چې لس ګوتې 3 ځله وخوځې نو څو ته جوړ شول؟ 10. او په دوباره چې وهکذا هکذا او هکذا، په دوباره په 3 ځل پکې دا یو ګوته دا ماته که غونډه کنو دا 29 چې دا میاشت چا روژې د ټوله میاشت روژې ونیوې. بیا بعضې خلک دا وایي چې دا روژه یو مونږ وخوړه، داسې و داسې و، دا خبرې کول نه دي پکار، دا د قیامت نښې دي. حدیث مبارک کې راځي. 4 نمبر بیا حج دی، هغه فرض دی. نو دا عبادات دي، دا چې کله فرض شي بیا کول دي، د هغې نه مخکې زده کول او د هغې اعتقاد ساتل دا ضروري دي. نو که یو سړی عقیده کې خطا شو مسلمان نه دی، که عقیده درسته وه د عبادات او فرایض نه کوي نو دی فاسق دی، د ګناه کبیره مرتکب دی. یو موس پرېښول ګناه کبیره ده،
2 موزه پرېښول 2 ځله ګناه کبیره شوه، 3 موزونه پرېښول 3 ګناه شوې، دغسې ورپسې ځه. او دا خبره ذهن کې کېنوئ چې کله انسان ګناه قصدن عمدن کوي، دې ته تحری او قصدن ګناه وایي. قصدن عمدن ګناه کوي، یو ځل یې وکړه، بیا یې وکړه، بیا یې وکړه، چې توبه وباسي تېنه، نو بیا د نوي سر نه حساب شروع شي. الله جل شانه ډېر مهربانه دی، هغه ګناه معاف کړي. خو که دی نه پرېږدي او دی مسلسل کوي نو کله کله یو وخت داسې راشي چې بیا دی توبه وباسي، توبه یې نه قبلېږي، ځکه چې توبه یې توبه نی، هسې په ژبه وایي. د داسې خلکو باره کې او هغه کفر ته وځي، داسې خلکو باره کې قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی. د انسان دا زړه دا یو وخت پدې کې ارادي بدلیږي، بیا داسې شي چې پدې کې د خیر اراده راپورته کیږي نه. دا جذبات تاسو به خیال کړی وي کټوۍ چې په اور پرتی پدې کې مختلفې مسالې واچي، د هغې نه خوشبویي راځي. خو کله یو حد داسې وي چې هغې ته لاړه شي، مثلا اوس سوځېده، نو د سوځېدو نه پس د هغې نه بیا خوشبویي د سره راپورته کیږي نه. چې خوشبویي د نه راپورته کیږي سوي د خورې بس. دغسې د انسان په زړه کې د خیر ارادې راپورته کیږي، خو کله دې حد ته خبره لاړه شي چې د خیر اراده بیا راوچتېږي نه، دا انتهایی خراب حالت دی. الله پاک چې د دې حالت نه مونږ وساتي. او چې دا کله پکې د خیر اراده راپورته کیږي، دا ښه حالت دی. د دې زړه د صحت خیال ساته، او صحت یې دا دی چې کومه د خیر اراده راپورته شو هغه فوراً کوه، او چې د شر او د ګناه اراده پکې راپورته شي په هغې باندې عمل مکو. دا زړه به دې صحتمند شي. بیا به یو وخت داسې راشي چې دی به تا نه په خپله تقاضا د خیر کوي او د شر تقاضا به دنه نه کوي. حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام زوم یو لوري ورکړي وه، هغه وفات شوه، بیا بله لور ورکه، هغه م وفات شوه، بیا بله لور ونه. وی فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم کې زما بله لور وی پیغله، نو ما به هغه عثمان ته ورکړي وه. دومره حیاناک و دومره خوښ، دومره په هغه کې ښه صفات. هغه یو ځل چنده راړه، دومره پیسې راړې د تبوک په موقع باندې چې د الله رسول ته په دې جولۍ کې واچولې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خدای نه غوښتې مانوسه به ورکړو، خو دا دنیا د عمل لپاره جوړه، دا دې دپاره نه ده چې دنیا کې ستا ټول ارمانونه پوره شي. چې ټول ارمانونه دنیا پوره کېږي، جنت فایده څه شو؟ جنت داسې ځای دی چې هلته کې به ستا هر یو ارمان پوره کېږي. په دنیا کې ستا ټول ارمانونه هرګز نه پوره کېږي. نو هغې ورته په جولۍ کې واچول. دا د خلکو ازمیښت دی. د الله رسول له خلکو نه چنده غواړي، که الله جل شانو ته سوال وکړو نو د مکې ټول غرونه به ورته د سرو شي، دا خاوره به ورته د مختلف قسم قیمتي جواهر وشي. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې سوال نه دی کړی، نه غوښتي دي، او نه د دنیا کې د هغې طرز زندگی دا وه، نه د ژوند تېرولو طریقې دا دي. نو عثمان بن عفان ذوالنورین چې کله دا چنده راړه ډېره، نو د الله رسول به داسې لپه ډکوله، بیا به هغه پیسې جولۍ کې د بره نه راپرېښوي، راتلی به هغه شرنګار کولو. او دې وخت کې وفرمایل ما اضر علی عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. کله کله نیکی کولو سرا بیا بیا سړی کوي، دې حالت ته د انسان زړه لاړ شي چې په هغه کې بیا د شر جذبه راپورته کېږي نه، د شر اراده پکې راپورته کېږي نه. دا خدای پاک داسې مقام ته ورسي. البته اوس هم نفس چرته تلی نه دی. مولانا روم رحمه الله فرمایي دې ټیم کې هم که چېرې د چا د نفس دومره اصلاح وشوه چې په هغې کې د ګناه خیال نه پورته کېږي، نو بیا هم خیال کوه، ځکه چې د دې نفس مثال داسې دی لکه یو سړی غر ته تلی د ژمي په موسم، او د هغه آبادي او کلی داسې ځای کې چې واوره پرې پرېوته، نو لرګي راړل د خشاک او د بلولو دپاره، نو هلته مار پروت وي، لوی اجدها وه واوره کې، مار حرکت نه کولو مړو، نو هغه هم په لرګو په ګیټي کې راړو، دې دپاره یې راړو چې کور کې مې ماشومان وویني چې هغوی خوشحاله شي،
تماشا وکړي د دې. نو په ګیډي کې هغه مار هم ورکړی دی، رالو هغه مار باندې دا نور روچت شوی دی، نور پې لګي هغه ګرمیږي چې څنګه ګیډې وغورځولو ویس پړدو نو مار دی روان شي حرکت پکې چې څنګه روان شو. نو ماشومانو منډې کې لوی متې منډې کې او دومره غټو چې مولانا روم رحمه الله فرمایي دغه وخت کې که د سړي خیال نی او دی لاس کې ونیسي هغه او مار یې وخوري نو دی ومړ شي. دا نفس دغسې دی چې د ده تربیت کې د ده تزکیه کې نو دی لکه پاړو ته چې مار سر پلیکه کیدي دغسې دی هم سر پلیکه کیدي دی څه نه وایي، خو چې څه وخت یې نه ته غافله شوی دی بیا سر راپورته کړي. بهرحال په هیڅ صورت کې انسان ته په خپل ځان باندې اعتماد نه دی پکار. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې پوره دین کې عبادات هم شته، په پوره دین کې معاملات هم شته. پوره دین کې معاملات یعنی دا مطلب نه دی چې ته روژه نیسه او موس کوا او زکات ورکو حج کو بیا چې په بازار کې ته روپۍ پیسې څنګه ګټې نو هغه تا ته حق حاصل دی. نه، هغې حدود متعین، هغې حدودو کې به دننه ځي. قرآن کریم کې الله جل شانه ځای په ځای فرمایي حلال خوراک کوئ، حلال خوراک کوئ. او حلال هغې ته ویلی کېږي چې الله جل جلاله د کوم څیز اجازت ورکړی. مثلا چرګه مرداره شوه دا نشه خوړی، او چرګه باندې د چاړه راخکله او د الله نوم دې پې واخیستو الله اکبر بسم الله الله اکبر، دا حلاله شو. مال د رشوت دی، مال د غلا دی، مال د شوکې دی، مال د ډاکې دی، مال د غصب دی. یو سړی کمزور دی د هغه نه د ځمکه لاندې کا هغه مال خوري، په هغې کې فصل کرونده کې څومره آمدن چې دی هغه ټول حرام دی. ستا خېټې ته ځي غم حرام دی، د کور والا خېټې ته ځي غم حرام دی، د بچو بچیو خېټې ته ځي غم حرام دی. او چې د کوم انسان پرورش په مال حرام سره کېږي او کوم نطفه چې ساس کې د مال حرام نه جوړ شي خلاصه او نه جوړ هغې نه چې کوم اولاد پیدا شي هغه نه به د خیر تمه نه کوي. مونږ وایو چې زما د بچي ولې داسې، زما د اولاد ولې داسې، هغې کې بنیادي کردار د حرام مال. ډېر واقعات دي، ډېر واقعات چې داسې شوي دي چې یو زنانه یو ځل یو بزرګ په ابتدا زمانه کې اکابرو په زمانه کې لکه تابعینو په زمانه کې د هغه زوی څه خطا وکړه. نو سړی ښځې نه تپوس کوي چې ښځې تا څه غلطي کړې ده؟ ما خو یاد شي چې ما نه ده کړې. زمونږ په دې بچي کې ده چې نه ویزا حرکت ولې را دا حرکت داسې ولې وکړو، چا نه یې څه شی راواغشتو پټې کو کسې وکړه. فکرمند دی، ښځه فکرمند ده. ښځې ورته ویې ته سوچ وکړه، ښځې سوچ وکړو یو ځل زما خمبیره په کار وه، خمبیره ما کره نه وه، نو د ګاونډۍ کره لاړم ګاونډۍ مې په کور کې نه وه، د هغې کولپۍ د نغري په غاړه پرته وه یا د تنور په غاړه، نو هغې نه ما خمبیره راواغشته او هغه مې په خپل اوړو کې ګډه کړې او بسره غونې مې راغشتې. خاوند یې ورته وایي چې دا د هغې اثر د دومره حرام مال چې اثر دا وي نو چې د سړي نیم مال ګټه یا ټوله ګټه کاروبار د حرام وي د هغې بس. نو معاملات هغه د شریعت په حدودو کې دننه د هغې احکام زده کول ضروري دي. سود به نه خورې، رشوت به نه اخلې، غلا به نه کې، غصب به نه کې، چا د سره امانت ایښی هغه امانت به خوندي کې نه چې هغه ځان ته کې او چې هغه راشي ته انکار وکړي چې ما سره خو ستاسې نشته دی. دا ټول حرام دي. غلا کول دا حرام دي، معمولی حرمت پکې راشي. کله د خلکو نی لیکن هغه کاروبار د الله جل شانه د طریقې خلاف خدای پاک وایي داسې مکو. نو بیان لکه عموما په رشوت کې رشوت ورکول والم په خپل زړه سره رشوت ورکوي، غشتون کې په خپل زړه سره باز سړی دا تپوسو کی اگر دونوں اپنی مرضی سے ایک دوسرے کو دے رشوت تو وہ بھی حرام ہے. ہاں وہ بھی حرام، هغه هم حرام دی ځکه چې الله او د الله رسول ته منع فرمایلی. نو معاملات دا هم په دین کې داخل دي. معاملات چې کله معاملات د دین خلاف کیږي نو دا دین پورا دین نه دی، دا ناقص دین دی. بیا معاشرت هغه د دین مطابق معاشرت څه ته وایي؟ کور کلی
ځکه چې یو سړی په آبادۍ کې په کلي کې په محله کې وخت تېروي نو خامخا به هغه د خپلو وروڼو سره د خپلو بایبندو سره وخت داسې تېروي څه لیدې وي څه ناسته پاسته وي څه غم ښادۍ که شرکت وي دې ته معاشرت وایي. لکه بیمار شي د هغه تپوس ته تلل، غریب دی ګاونډي دی نهرې پې تېرېږي د هغه خیال ساتل، یو سړي باندې غم رالو د هغه په غم کې د هغه سره ناستې کول، هغه ته تسلي ورکول، دې ته تعزیه وایي. خوشحالي پې راله د هغه په خوشحالۍ باندې خوشحالېدل، هغه څخه تلل چې ستا په دې خوشحالۍ زه ډېر خوشحال شم. هسې د هغه زیارت او تپوس ته تلل، هسې بغیر د څه په دې وجه چې دا زما مسلمان رور دی، دا هم په دین کې داخل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي چې یو ځل یو سړی په تیرو امتونو کې د خپل کلي نه روان شو، پیاده سفر و پخوا پیاده سفر یې کولو چې کوم کلي د تلو هغه کلی رالو، نو پخوا د دې کلو به دروازې وي، غیر چاپېر به تېنه فصیل او دیوال تاو چې دشمن چړایي نه کوي، حمله ونه کړي. نو دی چې هغه دروازې ته نږدې شو نو دروازه کې یو سړی ولاړ دی د مخې ته، هغه سره خیر په خیر وشول، خبرې اترې، بیا تېنه هغه تپوس کوي چې وروره چېرته ځې؟ وی دلته مې یو رور دی هغه زیارت ته او د هغه ملاقات ته ځم. نو هغه کس ته تپوس کوي چې ستا سکه رور دی د وینې رور دی؟ وی چې نه سکه رور خو مې نه دی. وی میره نه دی؟ وی نه. وی بیا ستا په هغه پورې حق دی د هغې وسیلولو ته ځې؟ وی چې نه. وی د هغه په تا پورې حق دی هغه ورکوي؟ وی چې نه دا هم نه دی. بیا ولې ځې؟ وی چې هغه زما دیني رور دی او هغه سره مې د دین د برکته مینه ده، نو د هغه صرف لیدو ته ځم، هغه سره زما محبت دی. نو دغه کس ورته وایي چې زه فرښته یم، انساني صورت کې مې تا سره دا مکالمه وشوه، زه الله جل شانه راستولی یم چې زما دې بنده ته زیری ورکړه چې زما هم د سره داسې محبت دی لکه دی چې د خپل مسلمان رور سره محبت سره. زمونږ رب څومره مهربانه دی، لیکن مونږ داسې خطا کوو، خپل ګټې نه تښتو، کوم ځای کې چې زمونږ ګټه ده د هغې نه تښتو، کوم ځای کې چې کندې دي، اور دی، غرق دریابونه دي، په هغې طرف ته منډه وډوبېږو. د الله رسول فرمایي چې زما او ستاسو مثال داسې دی لکه یو سړی په ځنګل کې مسافر و، سفر یې کولو بیا په ځنګل کې په شپه راله، یخ ساړه دی، د خپل ځان د ګرمولو دپاره او د رڼا دپاره انتظام وکړو، نو اور یې بل کړو، اوچ ډکي وکتل اور یې بل، ځنګل له ګیر چاپېر واښهګان دي، ونې بوټي دي، دی هغه اور ته ناست دی. نو په دغه وخت کې دا میږي او دا حشرات الارض او دا پتنګان او دا مختلف څیزونه ځنګل له باندې خو ډېر زیات هغه ټول را روان دي د اور ته راځي په رڼا پسې، او څوک په هوا کې راځي او څوک په ځمکه راځي او اور ته ورننوځي او په اور کې سوځي، او دا سړی لګیا دی یو تېنه داسې شړي چې بچ شي اور کې ونه سوځي. وی دغسې مثال زما او ستاسو دی، تاسو ځان په اور کې اچوئ، وانا آخذ بحجزکم، اور میں تمہیں پکڑے رکھا ہوں، تم کو آگ سے ہٹاتا ہوں، تم آگ کی طرف بھاگتے ہو. تاسو اور طرف ته منډې وایي او زه تاسو مې د دې بډې نه نیولې، بډې نه حجز دې ځای ته وایي چې کوم ځای کې لنګ وي، لنګ سړی تړي غوټه یې ورکړي، دې ځای ته وایي. نو چې دې ځای نه سړی ونیسي نو په شا زر راځي. ولې زر راځي؟ چې سینې لنګ مې پرانیستی شي او شرم مې ښکاره نه شي، او چې پرتوک کې د بګې نه نیولی یو مضبوط سړي نیولی چې راکاږي په شا، نو دی زی زور نه کوي دغه وخت کې. ولې که زور کوي سینې چې بګی وشلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په دې حال کې تاسو په شا راکاږم، تاسو په مخ کې ځئ. نو الله جل شانه دومره لوی خیر دی چې یو سړی صرف د بل سره ملاقات ده، نو چې ستا د غرض ملاقات وي، نو ته که هغه نیت کې دا راولې چې دا زما مسلمان ورور دی، د سره ځم، دا فایده ما ته حاصلېږي او که نه حاصلېږي، صرف زما یو ورور دی. دې نه معلومېږي چې اسلامي معاشره کې اتحاد او اتفاق راوستل او د یو بل سره تعلق مضبوطول د الله څومره خوښ دی. نو دې ته معاشرت وایي.
کور کې د ښځې څه حقوق دي د هغې سره به سلوک سکې، ښځې ته د خاوند څه حقوق دي په هغې باندې د خاوند سره به څنګه سلوک کوي، مور او پلار باندې د اولاد څه حق دی، اولاد سره به څنګه سلوک کوي، اولاد باندې د مور او پلار څه حق دی، دی به د مور او پلار سره څنګه سلوک کوي. د ټول هر څه په دین کې شته. قرآن پاک کې الله جل شانو د توحید او د شرک د نفي پسې متصل د مور او پلار تذکره کړي. وبالوالدین احسانا، دی اهل کتابو ته دا ویلی شوي چې د الله سره به شریک نه ګرځوي او د مور او پلار سره به احسان کوي. دا حسن معاشرت. یو سړی د خپل عمل واسطه الله ته ورکړي او د لوی بلا نه 3 کسان بچي و، په هغې کې یو هغه کسو چې هغه به د ځنګل ګډې به سرولې ټوله ورځ، او بیا به چې ماښام رالو نو چې څاروي به ولشل، په هغې کې به لنګې ګډې بیزې وې، هغه به ولشلې، بیا به پی اول بوډۍ مور او پلار یې هغوی ته ورکړې، وروسته به ښځې او بچو ته ورکړو. نن سبا د مور او پلار سره ډېر ناروا سلوکي. دومره پورې مې اورېدلي دي او کسان مې لیدلي دي فیصلې ته راغلي چې اولاد زوی په پلار یې ګزار کړی دی، پلار یې وهلی دی او پلار ته یې کنځلې کړي، او زوی مور د مرۍ نه نیولي ده چې تا د حق دته ولې ورکو، دا شی ماته دی ولې رانو، هغې خپله خوښه د هغې دومره پورې شوي دي په دې ملک. حالانکه قرآن کریم کې الله جل شانه متصل خپل حق پسې د مور او پلار حق ذکر کړی، ځکه چې حقیقي خالق زمونږ الله دی او دنیا کې زمونږ د وجود ظاهري سبب مور او پلار دی. پیدا د چا نه دی؟ د مور او پلار نه دی. نو چې ته د دې ظاهري سبب قدر اونه کې، ته به د الله جل شانه شکر څنګه ادا کې چې هغه ستا خالق دی، ځکه چې دا خو ستا ظاهر دی، هغه تا نه پټ دی. نو عرض مې دا کور زما عزتمندو چې معاشرت د چا سره به څنګه سلوک کې، په کور کې، په محله کې، په کلي کې، هغه به هم شرعي حدودو کې دن نه، شرعي حدودو کې دن نه، د هغې نه بهر نه. دا معاشرت به هم په دین کې زده کې، په هغې به عمل کې. دې پسې بیا اخلاق دي، انشاءالله د هغې تذکره و بیا وکړو. بهرحال ما عرض کولو چې نن سبا یو څو خبرې بنیادي دا ضروري دي، امت ته د دې سخت ضرورت دی. او که چېرې دا ونه شي زه یېرېږم چې اسینې کومې فتنې را روانې دي، هغه فتنې مونږ اوچت کړو، نوړی نوړی مو کړي، ختم. فتنې را روانې دي د اغیارو د طرف نه، او په دې کې به آخر کې غټه فتنه هغه دجال ښکاره شي. او چې څنګه اوس د کمزوري وړې وړې فتنې دي، مونږ چې ماشومانو نو د سیند په غاړه یا په پټو کې و مونږه په لوټه کې یا په چاجوش کې اوبه واغشتې، او دا ګونګټان دي تور، دی به سوړي کړې، په هغې سوړه کې به غټ ګونګټ ناست لاندې، مونږ به اوبه واچولې. چې اوبه به مو واچولې نو ګونګټ سا به تنګه شوه، هغه به راووتو. خو کله کله به د هغه نه مخکې یو وړوکې غونې ګونګټۍ راووته، نو مونږ به وي دی چیټۍ ده، دی چیټۍ راواستوله چې زه را روان یم. ماشومانو خوشحالېدو به. اوس به دې پسې غټ ګونګټ راځي، بیا به غټ ګونګټ راووته، دومره به د چا به 2 ښکرې وې، د چا به 1 ښکر و، بیا به ما ښکر ته ورته تار او مزی واچولو او ډکی و مخخ کو، دیهاتي ژوند و، تار سره به مو وتړلو، مونږ وې دا رټ ګرځوي. نو دغه نن سبا چې کومې فتنې دي د اغیارو د طرف نه راځي، مختلف دا چیټۍ دي وړې وړې، چې کله مونږ په دې چیټیو کې راګیر شو او دا مخکار کې چې غدې پسې غټه فتنه دجال راځي، هغه وخت کې به زمونږ څه حالت. الله جل شانه دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي، او د خپل دین او د ایمان فکر انتهایی ضروري دی، دین بې غوره کېدل نه دي پکار. نه یو پوره دین، دویم اتحاد او اتفاق، او دریم شی تزکیه، د خپل زړه ظاهر او باطن مانچ کول. انشاءالله په هغې به خبره کېږي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.